بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال فاروقي او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل هیلث ایجوکیشن. ناظرین، نن به تاسو سره یو خوشخبری شیر کوم. هغه دا دی چې نن مونږ د فیټي لیور ډیزیز یعنې د جګر چربۍ متعلق یو بالکل نوې او د نوې ریسرچ مطابق یو ویډیو سیریز شروع کوو. تاسو به یادي په رستو ویلاګ کې ما تاسو سره شیر کړی و چې د دې زما د چینل یعنی هیلث ایجوکیشن ټولو نه زیات چې خلکو کتلې دي یا ټولو نه زیات چې خلکو هغې متعلق تپوسونه کړي دي هغه دی د فیټي لیور ډیزیز یا د جګر چربۍ موضوع. په دې باندې زما ټولو زیاتې ویډیوز دي او هر ویډیوز ښه کسانو کتلې دي او په هغې باندې ښه ډسکشنز کړي دي. په زرونو خلکو بلکې په لکونو خلکو کتلې دي، سوالات یې کړي دي او خپلې بیمارۍ یا خپلې چې سټوریز دي هغه موږ سره شیر کړي دي. خو دا هم حقیقت دی چې میډیکل ساينس چې دی دا په یو ځای نه ودرېږي. هر نوې ورځ، هر په نوې میاشت کې، نوې هفته کې نوې معلومات راځي، نوې انفارمیشن راځي، نوې ډیټا راځي. او چې کوم زموږ علم د کال په مخکې د فیټي لیور متعلق و هغه اوس کافي اپډیټ شوی دی، کافي چینج شوی دی او د هغې طریقه علاج، د هغې تشخیص، هغې ټول متعلق نوې خبرې راغلي دي. نو موږ به په دې ویډیو سیریز کې چې کوم موږ نن شروع کوو، موږ به د مختلف پهلو یا د مختلف هغې چې کوم کوېسچنز دي یا د هغې چې کوم مختلف طریقې کې دي شي یا چې هغې کوم سوالات کې دي شي فیټي لیور متعلق هغې باندې به موږ ډسکشن کوو. موږ به په دې ویډیو سیریز کې معلومو، جواب به غواړو چې فیټي لیور ولې کیږي او په جګر کې د چربۍ جمع ولې شي، د فیټي لیور ډیزیز ابتدایي علامات څه دي، څنګه سړي ته پته لګېدی شي چې زما ته فیټي لیور ډیزیز دی، او که د فیټي لیور ډیزیز تشخیص ونشي او علاج ونشي نو څه پیچیدګۍ کېدی شي. بیا د فیټي لیور ډیزیز تشخیص څنګه ممکن دی. د نه علاوه د دې علاج متعلق چې کوم نوې انفارمیشن راغلی دی، نوې دوايانې راغلي دي، مثلا سیماګلوټاید راغلی دی، ټرزیپیټاید راغلی دی، رسمیټرام راغلی دی، د څه رول دی، کله به استعمالو، څنګه به استعمالو. اخر کې دا خبره چې کله فیټي لیور ډیزیز ټیک شي او د هغې نه انسان ریکور شي نو بیا به خپل لیور بیا یا خپل جګر څنګه بچ کوي چې دوباره فیټي لیور ورته ونشي. ناظرین دا یاد ساتئ چې فیټي لیور ډیزیز دنیا کې یو خاموش وبا جوړه شوې ده، خاص طور باندې جنوبي ایشیا او په پاکستان کې. بلکې عموما موږ ته مریضان راشي هغوی ته پته هم نه وي هغوی د جګر چربۍ له وجې نه کافي خراب شوي. پرون ماته 2 مریضان راغلي وو، دواړه ایگزیکټ پوسټ باندې وو، ښه لوی افسرانو چې هغوی کله الټراساونډ وشو، الټراساونډ هسې شی و چې څه لږ معدې تکلیف و، نو پته ولګېده چې د جګر چربۍ له وجې نه هغوی جګر مکمل خراب شوی دی او هغوی ته سیروسس دی. بلکې یو ته خو پکې الله دې ولې صحت ورکړي کینسر هم جوړ شوی و. نو دا بیماری یو پټه بیماری ده، د وینو غوندې جګر دننه خوري، بدن دننه خوري، خو انسان ته پته نه لګي. انسان ته پته هلته ولګي چې کله هر څه ورانه شوي وي. خو خوشخبری دا ده چې فیټي لیور ډیزیز اوس مکمل قابل علاج دی، د علاج کیږي او طریقه دا ده او شرط دا دی چې تاسو خپل بدن متعلق، خپل جسم متعلق، خپل صحت متعلق آگاهي واخلئ، خپل ژوند صحیح طریقه باندې تیروئ او د ډاکټر نه مشوره واخلئ چې تاسو ته کوم څیز ضرورت دی او تاسو کوم څیزونه پکار دی چې تاسو پرېږدئ خوراکي او تاسو وخورئ. نو ناظرین په دې ویلاګ سیریز کې ما سره اوسئ او ځکه په دې کې به موږ د ټول سوالات جوابات انشاءالله ډسکس کوو. که تاسو زما یوټیوب چینل اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو د هیلث ایجوکیشن چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن باندې تاسو هغه پریس کړئ چې تاسو ته نوې ویډیوز راځي او دا ویډیوز لازماً خپل دوستانو سره او خپل خاندان والو سره شیر کړئ، ځکه چې دا لازمي ده چې دا معلومات، سم معلومات، صحیح معلومات د چا ژوند بچ کولی شي. نو زه ډاکټر فاروقي راویږو به نوي ویلاګ کې د فیټي لیور ډیزیز لومړني کوېسچن باندې
چې د فیټي لیور ډیزیز وایي ستا جګر چربي وایي ستا او په جګر کې چربي ولې او څنګه جمع کیږي. تر هغه وخت پورې ستاسو نه اجازه غواړم، خپل خیال وساتئ. خداحافظ.